جمعیت علما اسلام صوبائی امیر او سینیټر مولانا عطاالرحمن ویلي دي چې موجوده حکومت 2 کاله کارکردګي د مایوسۍ او عوامو مشکلاتو سبب ګرځېدلې ده. موجوده حکومت د عوامو نه ولې د نړیوال ادارو ترجماني او نمایندګي کوي. ملک د IMF او ورلد بانک په ولقه کې ورغلی دی چې څه وغواړي کولی شي. میډیا سره خبري غونډه کې د هغه وینا وه چې په 7 سپتمبر د ختم نبوت کانفرنس لپاره کوششونه روان دي، کوم کې چې به د پاکستان د تاریخ لویه غونډه کولی شي. جمعیت علما اسلام د اپوزیشن ګوندونو د یوځای کولو لپاره کوششونه کوي. سینیټر عطاالرحمن دا هم ویل چې د دوی په ضد نیب څه کول غواړي نو کوي دي. دوی نه وړاندې نیب تسلیم کړی دی او نه اوس نیب تسلیم کوي. نیب غیر جانبدار اداره نه ده بلکې د سیاسي خلکو سیاسي وفاداریانو بدلولو او انتقامي کاروایانو کولو لپاره په کار راوستلی کیږي. هغه زیاته کړه چې د اربونو روپو منصوبه BRT د وړومبۍ ورځې نه ناکامه منصوبه ده، کوم چې د موجوده حکومت نالایقي په ډاګه کوي. موجوده حکومت د پاکستان 83 کاله تاریخ کې ناکام ترین حکومت دی. ولس بیدار شوی او جمعیت علما اسلام طرف ته ګوري، کوم چې با په ملک کې حقیقي بدلون او اسلامي نظام نافذ کوي. د سوره کې د جمعیت علما اسلام ستر لارښود ډاکټر امجد او ذلی ترجمان اجاز خان هم موجود وو. افتخار احمد زمان زمون سوات .com منګورا سوات.